هغه لفظ نشته چې ورته تپوس وکړي چې بچي هلته خوراک څنګه دی، خوراک په ټایم باندې کوي. حالانکه مور ته به پته م وه چې نسیم شاه هلته ډېر ښه خوراکونه کوي، هلته ورته د ژوند هر یو سهولت موجود دی، خو بیا به هم دغه مور تپوس کولی چې وایه زویه خوراک دې څنګه دی. فخر پښتونخوا نسیم شاه به خپل کلي علاقې لور دیر جندول ته راغلی دی. ملګرو د خپل مور په قبر باندې حاضري کړې ده، ډېر زیات خفه دی او ژاړي. دغه لفظ د مور کله چې دا لفظ لاړ شي ملګرو نو انسان ته پته ولګي چې دا مور څه ده. خو نسیم شاه به ته زما دا بدري شعرونه لازمي ورورسوئ چې مورې بچپن به راله بیا چېرته کې را نه کړي او ما په غېږ سمله وه چې ما چېرته جدا نه کړي او دا د نفرت او ځانځانۍ ژوندون مې نه دی پکار. دا د نفرت او ځانځانۍ ژوندون مې نه دی پکار. بچپن به بیا راشي دا خوب به مې رښتیا نه کې. نسیم شاه ته به ډېر خلک اوس بچې ووایي ځکه نسیم شاه یو سټار دی. نسیم شاه به ډېر خلک په ځان پسې راجوخت کړي په دې سوچ باندې چې ته زمونږ بچی یې. خو حقیقي مور چې په چا باندې زړه راغونډېږي د کوم لفظ سره زړه درزا سیوا کېږي مور زما مورې نو هغه لفظ نشته دی. هغه نسیم شاه چې په چوټۍ باندې راغلی ستړی زرې زرې د ډېر وخت نه به ستړی و چې اوس کور ته راغلی وې او مور په غېږ کې رانیولی وې او په دواړه مخ یې ښکل کړی وی نو زه یم نسیم شاه به ډېر زیات دمه وې. نسیم شاه ولې جاړي؟ نسیم شاه ځکه جاړي ملګرو چې هغه د دمې ځای نشته چې په غېږ کې سر کېږي او هغه مور چې په سر ورته لاس کېږي او دغه سر باندې ورته یو دوه درې لاسه کېږي او ورته تپوس وکړي چې بچیه وخت دې څنګه تېر شو. هغه لفظ نشته، هغه لفظ نشته چې ورته تپوس وکړي چې بچیه هلته خوراک څنګه دی، خوراک په ټایم باندې کوي. حالانکه مور ته به پته م وه چې نسیم شاه هلته ډېر ښه خوراکونه کوي، هلته ورته د ژوند هر یو سهولت موجود دی، خو بیا به هم دغه مور تپوس کولی چې وایه زویه خوراک دې څنګه دی. نو که نسیم شاه نن جاړي نو په دغه لفظونو پسې جاړي چې نسیم شاه ته سکون نشته. حالانکه بابا به وي، خور به وي، رور به وي، خو د زړه د راغونډېدو هغه لفظ هغه مور هغه د دمې هغه ځای هغه مور نشته. نو نسیم شاه په جړا شو د مور د قبر په غاړه باندې. زمونږ هم احساسات چې کله راپار شي ملګرو نو مونږ هم تاسو ته به طور نصیحت دا خبره کوو چې د خپلې مور ډېر زیات خیال وساتئ. تاسو ته مو وویل که نه نسیم شاه ته د هېڅ کمی هم نشته دی، هر یو څیز ډېر تیر چې څوک هم ځان ته رانږدې کوي نو پردی زنانه به وي خو نسیم شاه ته به وایي بچیه. خو نه د خپلې حقیقي مور مینه دا هېڅوک هم نسیم شاه له نشي ورکولی، هېڅوک هم نسیم شاه له دا مینه نشي ورکولی. نو ځکه نسیم شاه نن د مور په قبر باندې حاضري وکړه او ویې ژړل چې مورې افسوس چې ته وې. ځکه دې مور به ډېرې دعاګانې د نسیم شاه دپاره کړي که نه چې بچي خدای دې کامیاب کا، الله دې وځلوه. نن نسیم شاه د هغه قبر په غاړه باندې دغه مور ته دا احساس ورکوي چې مورې افسوس چې ته ژوندی وې، نن دې زما شهرت کتلی وې، نن دې زما چې کوم استقبال وشو په دې کلي علاقه باندې دا دې کتلی وې نو څومره به ښه وې او ته راته ولاړه وې او زه دې په ځان پسې راجوخ کړی وې، څومره به ته خوشحاله شوې وې. نو د خپلې مور قدر وکړئ. د دې ویډیو مقصد دا دی د دې خپلې مور قدر وکړئ. د چا ژوندی وي، د چا وفات شوي نو چې پړه کې چاته ګرانه وي نو نن د نسیم شاه جړه هغه به هغه محسوس کړي چې او دا مور نه وي نو دا ډېر غټ غم وي په کور کې چې مور نه وي، بې اتفاقي چې مور نه وي نو د کور امن غرق وي او داسې بدبخته به م وي چې ژوندي وي نو قدر به یې نه کړم. چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. خو دا ویډیو به لازمي مخکې شیر کوئ. کیدای شي زموږ د دې ویډیو د وجې د چا په زړه کې د خپلې مور دپاره محبت سیوا شو نو ډېر به ښه. اخر کې واز پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله په امان.